پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ټی آی ویلي چې په غیر آئینی او غیر قانوني غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه بللو پشا ښکاره بدنیتي ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ځانګړو پندونو د سہولتکارۍ کونسل غونډه سبا د خالی پرواز اسلام آباد کې بلل شوې ده. پاکستان تیر کال د ځانګړو پندونو د سہولتکارۍ کونسل جوړ کړي. د فوج مشر یې هم برخه ده. په خیبر پښتونخوا صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف تور لګولي چې د خیبر پښتونخوا د نگران عسکري حکومت د لارې عسکري کمپنۍ لومړی په درجنونو سرکاري موټلز په قبضه کې اخیستي او اندېښنه ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نو وربللو مقصد د قدرتي وسایلو نه ډکې صوبې خیبر پښتونخوا په وسایلو د نور عسکري قبضې منصوبې پټې ساتل دي. پی ټی آی ویل چې موږ د دې عمل په کلکه غندنه کوو او غوښتنه کوو چې د دې غیر آئینی او پراډ ادارې ټول تفصیلات او کارکردګي دي پرون ډول د ولس په وړاندې کې هودل شي. د پاکستان مرکزی حکومت د ځانګړو پندونو سہولتکارۍ کونسل د بللو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نور بللو پاړه په رسمي توګه سندې ویلي. د خیبر پښتونخوا مشر خزانه مزمل اسلم هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیامین ګنداپور نور بلل بدنیتي او د فدریشن یا وفاق د اصولو خلاف ده. هغه ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د اس آی اف سی د افیکس کمیټې لسمه غونډه بلل شوی. د خیبر پښتونخوا نه علاوه د نور صوبو اعلی وزیران ورته بلل شوی دي او د پښتونخوا وزیر اعلی نه بلل د ولسی منډیټس پکاوي دي. پاکستان وایي چې د ځانګړو پانګونو د سہولتکارۍ کونسل اس آی اف سی کې په ترجیح شوبو کې د غیر ملکی پانګونو تیزولو لپاره جوړ کړل شوی دي. د پاکستان تیر اتحادی حکومت د تیر کال په 21 جون د اقتصادي چیلنجونو لپاره د ځانګړو پانګونو د سہولتکارۍ کونسل جوړ کړي او هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف دغه کونسل په حواله ویلی وو چې کونسل به د اقتصادي بحالې لپاره په پالیسو کې لارښوونه دوام او موثر عمل یقیني کوي. شهباز شریف د منځني ختیځ هیوادونو سره د سرمایه‌کارۍ د وروړلو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم جوړه کړي او ویل شي چې د پاکستان د پوز سرلښکر جنرال اسم منیر به یې برخه وي. هغه ویلی چې دا کونسل به د اقتصاد په ډانچه کې د بنیادی اصلاحاتو مخ په وړاندې بوتلو لپاره د فیصله سازۍ د یو اعلی فورم په توګه کار کوي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400